بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد رب العالمین د نکيري په اړه کې پرون خبر اترم کړو چې معرفه ختم شول نو بیا موږ نکيرا موږ شروع کړو چې نکيرا په هغه ځای کې راوړل کېږي یعنی یو اسم نکيرا په هغه ځای کې راوړل کېږي کله چې داغي د محکیان هو علم تا ته نوي یعنی داغي لپاره اس جهات تعریف ته معلوم نوي یعنی نه خو ته هغه باندې الف لام داخل کړی شوی نه هغه ته اسم ضمیر راځي کول شي نه اسم اشاره نه څه بل څه چې اسم نشي کولای نه داغي لپاره دا نه کېږي اسم براوړي او کله کله د څه چې یو څه متعین وي هغه یعنی هغه متعین کېږي شي په دې جهاد تعریف یعنی د معرفي د څومره اقسام چې په دې کې بګیته یو ذکر کول شي او بیا هم هغه په نکره کې راوړل کېږي د نکری په تور باندې راوړل کېږي داغي 15 صورتونه لکه چې کله کله براوړي نو پرون سبق کې یو شی چې د تکثیر او د تقلیل لپاره لکه ته تکثیر لپاره سړي سره ډیر زیات مال دی لفلان مال ته وې یو سړي سره ډیر زیات مال دی او ځا مال چې نه کنده ډیر زیات دی سړي سره هغه شمار لګيږي نو ته چې لفلان مالون اے مالون کثیر نو دلګي را تنوین دا نکره چې دا لپاره د تکثیر راغلی او یا تقلیل لپاره دي ورضوان من الله اکبر چې لګ راځه مندیم د الله پاک طرف لوي نه دلګي د رضوانون کې تنوین برای تقلیل ده یعنی کړه لپاره تقلیل لاغله کچر ته دلګي د رضوانون کې تنوین برای تکثیر شي نو بیا معنی چې ډیر لوی رضا مندي د الله پاک طرف د جن دا ډیر ده لوی کار ده او ډیر رضا مندي د الله پاک لپاره لګ رضا مندیم د بنده جنده پوره ده دیم نمبر و تعظیم او تحقیر تعظیم او د تحقیر د لپاره دا راوړل کېږي تعظیم او تحقیر یعنی یو څه څنګه د شان د په اعتبار سره لوی وي او تحقیر د شان په اعتبار سره کمزور وي یعنی تکثیر او تقلیل کې څنګه د ځوان ډیر تکثیر او تقلیل یا د شان تکثیر او تعظیم او په تقلیل او په تحقیر کې فرق دی چې د تکثیر او تقلیل د مقدار سره متعلق وي د څه سره متعلق وي د مقدار سره او د تعظیم او تحقیر نه د کیفیت سره متعلق وي د کیفیت سره تقلیل او تکثیر دا مقدار سره متعلق دی د پلانکی سره ډیر مال دی مطلب دا چې مقدار ډیر دی اته د پلانکی ډیر لوی سړی دی لوی سړی مطلب دا دی چې لکه د جنن د عظمت ډیر لوی دی تعظیم او د تحقیر تعلق د نه د کیفیت سره وي او د تقلیل او د تکثیر تعلق د نه د مقدار سره وي نو دلته شی لیکل تاسو د کتاب ته وګورئ او تعظیم او تحقیر لپاره مثال نو له حاجب عن كل امر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب دلته لاول خو تحقیق وګي بیا زموږ حجب يحجب په معنا څوکیداری کول او منع کول حجب يحجب په معنا منع کول حاجب معنا منع کوونکې امر مفرد امور جمع کار ته وي یشین شان یشینو ضرب یضربون او نو ذکر په دې مثال کې دلته حاجبون په پیری لیکل شوی دی لاول بل لاول نه کړي کې له حاجبون عن كل امر یشینه او په اخر کې وليس له عن طالب العرف حاجبو نو باندې کې د لاول نه حاجبون راغله لپاره تعظیم او د ذم ته راغله لپاره تحقیر پوښوي لکه دې مطلب دا دی چې زمانہ ممدوح د بادشاہ صفت بیانې چې زمانہ ممدوح د سره چې دا هر هغه کار چې هغه په انسان کې عیب لګي یا په بادشاہ کې عیب لګي دا هغه نه لپاره مضبوط مانع موجود دی او که یو سړی دنه سبخنه غواړي یو سړی دنه سبخشش غواړي یو سړی دنه پیسې غواړي نو دا لپاره سم معمولی حاجب هم نشته نو دلته کې دا حاجب لول نه حاجب چې دا تعظیم د پاره دی چې مطلب دا کنه چې کم سوزونه په دمانه عیب لګي نو دا لپاره اوچت معنی ته موجود دی حکم کارونه چې په دمانه عیب نه لګي او هغه یو سړی د خپل حاجت واړي دنه دا لپاره معمولی غو د حاجب نشته دی لکه بلې خبره باندې پوه شئ تاسو نه له حاجب د دې زماده ممدوح د پاره یو مضبوط مانع دی عن كل امر د هر داسې کارنا یشینو چې عیب لګي پاغ باندې وليس له نشته داغه لپاره عن طالب العرف داغه طلب کوم کې دا بخشش نه یا انعام نه یا رسوال حاجب سم معمولی غونډه کې مانع هغه په خبره باندې پوښوي
ها وای چې لکه مطلب دا کنه چې کم کس د خپل حاجت غواړي نو د هر قسم سره چې دا حاجت وخته شي د لپاره یو ورکوټه معنی نشته چې ورکوټه معنی نشته نو غټ معنی نشته حکم کارو چې په د باندې عیب لګي نو د لپاره به ډیر معنی عین موجود دي پوه شوي په دې باندې نو لاله حاجبون چې دا راغله لپاره تعظیم او ذم حاجبون چې دا راغله لپاره دا تحقیر دریم نمبر ول عموم بعد النفي یعنی کله چې نکره د نفي نه ورسو داخله شي نکره د نفي نه ورسو راشي ناغه د عموم فائدہ ورکړي لګل کې قران مجید کې مثال له ما جاء انا من بشیر نه راغله مونږ ته هیڅ څوک يرون کې دا من بشیر دلته کې دا بشیر چې ده کنه دا نکره ده او د نکری نو ورسو راغله نو بشیر معنی خو اصل کې زیره ورکوم کې زیره ورکوم کې ما بجانا من بشیر زیره ورکوم کې خدل کې تمانو کې ما جاءنا من بشیر نه راغله مو ته هیڅ یو زیره ورکوم کې دا هیڅ یو معنی چې مونږ کو نو دا لکه دغه نکره چې کله تاسو نه فیرا چندا دا دغه فائدہ ورکړي دا عموم فائدہ ورکړي خو چې هیڅوک مونږ ته نه راغلي ما جاءنا من بشیر ولا نذیر نه راغله مونږ ته هیڅوک یې راون کې راتم نه راغله زیره ورکوم کې راتم نه راغله فإن النكرة في سياق النفي تعم ځکه نکره چې کله په سیاق د نفي کې راشي نو دا عامواله پیدا کوي عموم پیدا کوي نمبر 4 وقصد فرد معين او نوع كذلك او یا چرته د نکری راوړو مقصود هغه یو فرد معین یا نوع معین وي یعنی معین فرد یا نوع معین نوعات مراد وي لکه فرمای والله خلق كل دابه من ماء الله پاک پیدا کړی دي هر یو زنده سره دی خاص قسم ابونه نو ځلېږي دا ما انتندا نکره راغله ده ولدين عام وبن دي مراده عام وبد نه دي مراده بلکې دینه مخصوص وب مرادي چې هغه د منی وبدي د نطفه وبدي هغه ما د کم د منی وبچري د نطفه وبچري هغه دي مراد دي نو ځلېږي دا ما ان نکره راغله ده او یو خاص معین وبتی مراد معین نوعات مراد دومو الګه پوښوي دا نمبر 5 و اخفاء الامر دا یو خبره پټول لگا نو قال رجل يسلوي انك انحرفت عن الصواب تو د حق لري نه چې اوریدلې تخفي اسمه حتى لا يلحق وزن نه دې نه نوم پټه ته دا هغه نوم پټه چې تا هغه ته تکلیف ونه رسی لکه مطلب دا کنه چې یو سړی دی او هغه چې دا چته دا عقیده چې دا غلطه شوی دا او خبره چې نه هغه غلطه کړی دا نو دی وی چې قال رجل انك انحرفت عن الصواب هغه ما دې وسړي دا خبره کړو ته وردا خبر نه اورېدلې وځ قال رجل دی وی نو دا سړی دی په پیټ نه کړه چې چا دا خبره کړې دی پیټ نه خو دا هغه نوم ناخلی ځکه دوی کدو مو هغه سونه دی بیا وځ دی نه پریدي نو چاله کته ما ته بار کې دا خبره کړې پوه شئ نو دې دا خبره پټي چیرې دې زماره ماته چې چا خبره کړې ده نه جاده تکلیف ورسي نو دې خبره غل ک پلان کې دا خبره کوله یو سړی دا خبره کوله چې ته د حق نه اورېدلې اته دا حق خبره نه اورېدلې نو دې چې چا خبره کوله نو دې دا غنوم نه اخلي چې چا کوله ځکه کړي دا غنوم اخلي نو بیا دا خبره چې دا کسب دا مخاطب د جنده تکلیف ورسي په دې خبره باندې پوه شئ نو پینځم دی وی فایل امر یو خبره پټول نه هو لکه مثال قال رجل هغه وی چې یو سړی ویلی قال یو سړی ویلی سی ویلی انك انحرفت عن الصواب چې دا اورېدلې دا ثواب د نه غلارې نه تخفي اسمه چې دا غنوم پټه ولی حتى لا يلحق اذى دې جهات تکلیف ونه رسي لکه په دې خبره باندې پوه شئ نو دا پینځه غیر اصلي اغراض دي د نکری راوړو د پاره چې یو تکثیر تقلیل له یو تعظیم تاخير له یو عموم بعد نفي او یو د فرض معین یا نه مؤنث کولو یک فول امر نو په دې سره دا سلورم باب ختم شو نو تاسو ماته ورځ وخی او چې کوم ورځ باندې وتا تاسو ماته په دې کې ټسټ راکړئ پس دا نو بیا زما کې پینځم باب شروع کوم جی وای ورځ خای